الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو درد للحاد درسونه روا دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. الحمدلله نن زموږ پنځم درس دی، صفحه نمبر 23 درشتم نمبر صفحه د مقاله درد للحاد. په پرونی درس کې موږ څه وضاحت کړو د فلکیاتو په اړه کې. د فلکیاتو تعریف، موضوع، غرض بیان شو، دا شاته کې ماس کمیت بیان شو، وزن، ثقافت، کثافت، حجم، دا شاته کې ماده وضاحت شو چې د ماده څلور اقسام دي. اول ماده په د ګیسونو په حالت کې، بیا مایع حالت کې، سالم او جامد او شاکله. نن به موږ وایو کشش ثقل. کشش ثقل دې ته ګریویټیشن وایي، په پښتو ژبه کې ورته قوت جاذبه وایي. ځان ته راخل یو غټ وجود ځان ته وړوکی وجود راکاږي. دا نیوټن دا یو ساینسدان تیر شوی په 1400 صدۍ کې. دا وایي ناستو دا روایت راځي، ساینسدانانو خپلو کتابونو کې لیکلي. سټیفن هاکینګ دوه اقوال ذکر کړي. یو کې وایي چې دا خبره سي منګړت ته دروغ ده، وایي دا داسې ناستو تکیه والې وه او یو سیو را پرېوتو د بره د په سر باندې. ده سوچ کړو دا سیو بره ولې نه الوځي، دا مڼه دا سیو بره ولې نه الوځي چې لاندې راځي. نو ده به ویل چې څونه غټ وجود یې وړوکی وجود ځان ته راکاږي، دا ګریویټیشن دی ته وایي. نو دا وایي د دې د وجې دا کېږي. اوس دا نظر په دنیا کې موجود دی چې دلته ګریویټیشن دی، د ګریویټیشن د وجې موږ په دې ځمکه ژوند کوو ګرځو. په موږ باندې د هوا دباو دی، لکه تاسو چې بره فضا ته کله دوی والوځي بیا د هوا دا دباو سړي نه ختم شي، څه شي شي بیا که د اوبه ته توی کړي دا به اوبه به ځمکې ته نه دا به ګرځي بس ګر چاپېره. دا ګریویټیشن بیا دوی ویل چې دا څونه د انور چې دی دا زموږ د نظام شمسي مرکز دی، دا 9 سیارې ګیر چاپېره د دې نه ګرځي راګرځي. دا سپوږمۍ ګریویټیشن د وجې زموږ د سمندر اوبه شاربل کېږي. څه کېږي؟ د دې په وجه په ده کې هوا اکسیجن پیدا کېږي او په ده کې د اوبه نه خرابېږي. ځکه اوبه که یو ځای کې کېږي ډن غونډه کې دا خرابېږي، هفته دوه پس په ده کې بوی کېږي. په دې سمندر کې یو چپه د غر عمره روانه وي. دا چې کله تاسو لاړ شئ دی وایي موږ خدای نه منو، موږ تاسو لاړ شئ د سمندر د چپو ته خو د عمر دا چا کنټرول کړي؟ ځکه چې دنیا ولې نه غر کوي دا سمندر؟ څه وجه ده؟ 1% اوبه دي څو او 9% وچه ده. نو لکه معمولي وچه ده، که یو چپه پرې راغله والله چې ګنټه کې به درله ډوب کړی هر څه دنیا به دې پته ولګېده چې څوک شته چې دی کنټرول کړي دي دوستانو. نو ګریویټیشن ته کشش ثقل وایي دوستانو. دغه شان ته کې د مکان او د زمان دا تاسو پیژنئ، انشاءالله به دې به خبره کوو. نور هر څه کتاب کې موجود دي، زر درس دی او شابه سبق ډېر. صفحه نمبر 23 نمبر راوړو. د ثقل د ګریویټیشن تعریف دا بس ثقل ته درنوالی وایي. ثقل ته درنوالی وایي او دې ته کشش ثقل هم وایي. د کشش ثقل تعلق د جسم د کمیت سره وي. په انګریزي ژبه کې ورته ګریویټي وایي دوستانو. دا په کال 1666 کې مشهور برطانوي ساینسدان نیوټن دا یو نظریه پیش کړه. هغه ویل چې کوم جسم څومره زیات غټ وي د هغې کشش به هم ډېر وي. په کائناتو کې ټول اجسام هر یو خپل ځان هر یو شابه خپل ځان ته بل جسم راکاږي. د لمر کشش ثقل زمونږ ټول نظام شمسي ځان سره تړلی دی. د دې مثال د باڼېچک دی، کله پکې ځنګلې دي، باڼېچک کې چا ځنګلې دي، موږ پکې ځنګلې دي چې ماشومانانو اوس باڼېچک یې نشته دی، موږ په وخت کې وي موږ به پکې ځنګل دي باڼېچک کې یو بوګۍ ودروئ او ګیر چاپېره دې کې پړې چې دا واړه دې تاویږي. نو که ته ډېر هم ځې خو هغه باڼېچک به دې اخر څه کوي؟ خپل رفتار ته به دې ځان سره راولي. که ته ډېر هم الوځي کوشش کې دغه شان ته کې دا د انور چې دی زمونږ دا سیارې څه کړي دي، دی ځان نه تړلي دي ګیر چاپېره او ده نه تاویږي. څه کوي؟ دا خپل ځان نه تاوی ګرځوي دوستانو. دې ته ګریویټیشن وایي. پوه شولئ؟ ملحد باندې به سوال وکړي وایي دا به تا ته وایي ما ته جنت وښایه، ما ته جهنم وښایه، ما ته خدای وښایه، ته ورته وایې ما ته ګریویټیشن وښایه. څه وکړه؟ دا په سترګو نه لیدل کېږي، د ده اثر محسوسېږي. څه کېږي؟ څه وایم؟ د ده اثر محسوسېږي. څه مطلب اثر محسوسېږي؟ څه مطلب؟ پوه شوئ؟ اثر محسوسېږي څه مطلب؟ شابسې کوشش به راوله لاندې به راځي، دې ته اثر وایي. تاسو کې طاقت موجود دی که نه دی موجود؟ ته به د خپل طاقت چاته وښیې نه شي ښودلی، خو طاقت به محسوسېږي. څنګه؟ تاسو دواړه به اوس په پرځولو ورشي، یو به ډډ شي بل به راوغورځي. هلکه وایي دا بل پکې تکړه دی، دکې قوت زیات دی. تاسو کې جذبات موجود دي که نه دی موجود؟ دا خپل جذبات ته چاته ښودلی شي؟ دا عقل چاته ښودلی شي؟
دا محبت چاته خودل شي دا تیر شوی ماضی زمانه خودل شي چاته خوف ویره چاته خودل شي قانون چاته خودل شي دا مخصوصات دي څه دي دا صفن الله نشو لیدل خو الله مخصوص کول شو وای دا ټیک د چې الله پستر ګچا نه دی لیدل شاعر سوي دا ټیک د چې الله پستر ګچا نه دی لیدل او تخلیق نه په خپل د قدرت اندازه لګي موجودات د موجود په وجود دلالت کوي مصنوعات د ثاني په وجود دلالت کوي موتا موجودات یو موږ د لپاره موجود پکار دی موږ د لپاره الله تعالی موجود دی الله تعالی مصور دی والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء والله زما وخت چې څنګه ډیزاین کې تاسو جوړو د الله په خزانو کې نه د سترګو کمیشته نه د فنګر پرینټو کمیشته نه د شکلونو کمیشته اته ربنا زیات انسانان دي دوی دا خود به خود پیدا کیږي دا عقل مني هیڅ کله دا خبره عقل خو چې کله تاسو په دې موضوع پوه یاستئ دوستانو نو تاسو په دې ته وضاحت په لوشو د ګریویټیشن مکان زمان کم ته سپیس او ټایم وي د دې وضاحت عبارت به وشي مکان زمان سپیس ټایم په اسمان په ساتونو کې په کروڑونو اربونو ستاره او ستوري موجود دي چې دا आवाज اورل د ساينسدانانو زیاته دوستانو د اسمان په وسطونو کې په کروڑونو اربونو ستاره او سیاري موجود دي ساينسدانانو نظریه د زمان او مکان په اړه کې د صدونه د کلونو نسلو کا صدونه دار روان د هغه نظریه ک فلسفه قدیم دی او ک نظریه د فلسفه جدید ده د ارسطو نه والا د نیوټن پورې ساينسدانانو خپل نظریه پیش کړې دي د نیوټن د قوانین حرکت نورست آینسټاین نظریه د اضافت د مکان او د زمان د جدید نظریاتو آغاز وشو بیا آینسټاین بل نظریه د زمان او د مکان د ټایم او د سپیس سماله دی وی ک مادي جسم زموستا مادي جسم ته کدا د رڼا رفتار اختیار کی دا به د ټایم او د سپیس د وځي څه بشي بیا په دوانه وخت صفر شي څه بشي وخت به درمانه صفر شي دا د نبی رسول الله چې معراج کړو کنه هغه بوراق د برق نه دی د رڼا د رفتار تیز هغه رفتار کړو هغه باندې دا وخت صفر شوی ځکه خو چې هغه بیرغ ټول پکې د شپږ منټه تیر شوی او هغه د ټول د جنتونو سیلم کړو دوستانو دا نن سبا ساينس دا خبره ثابت کړی دي خدا خبره تاسو ته نو په دې باندې معلومیږي چې اوسه پورې د اتو کالو کې تاسو اوسه پورې سره په دې باندې کچا ساينس ویلې وی میټریک کړو تاسو دنیوي تعلیم تاسو چا کړی دی خطا یې مې کړې ته به دې شي نو خبره ټایم سپیس نه خبره اذن الله ته خبر اوس به په دې باندې خبر شي نو دوستانو دا نظریه به آینسټاین پیش کړی چا آینسټاین به دا نظریه پیش کړی دا شابه سټیفن هاکینګ په خپل کتاب وخت کې مختصر تعلیق کې لیکلی دی سټیفن هاکینګ بابا د دې د مشهور ملحد د اوس پړ شوی دی دې ځنه عبارت چا شروع کړ سټیفن هاکینګ په خپل کتاب وخت کې مختصر لیکلی دی وخت کې مختصر تعلیق کې لیکلی دی سټیفن هاکینګ په خپل کتاب وخت کې مختصر تاریخ کې لیکلي دي چې مکان د زمان نه مکمل تور باندې آزاد نه دی زمان نه مکان چې دی مکان دا د زمان نه دی آزاد دوستانو بلکې وایا بلکې هغه چې د دې سره یو ځای شي بل سیس ترې جوړ شي کوم د چې مکان او زمان سپیچ ټایم وایي دوستانو دوی وایي چې دا یو بل سره یو ځای شي نو دا مکان او زمان جوړیږي دوستانو د زمان د مکان په حیثیت سره کله خو وخت مسلسل خورشوي معلومیږي او کله راغونډ شوی او محض په یو څیز ثانوي راجمع شي محض په یو څو ثانیو کې راجمع شي د نظریه اضافت مطابق اوس په دې تاسو په پښتو کې پوه شئ د نظریه د اضافت مطابق مطلق وخت هیڅ معنا نه لري مطلق وخت هیڅ معنا نه لري د هر فرد او د هر شي لپاره د وخت ځان ته پیمانه ده دوستانو ولی د هر فرد او د هر دغه ځان ته پیمانه څه مطلب ته چې څونه تیز رفتار کې ستا بس کېږي هغه شاته کې پتا باندې وخت تیریږي هغه شاته کې پته دوستانو د هر یو جسم دوستانو د وخت څه شي د فرد د هر څه شي پیمانه جدا جدا ده دوستانو پوه شئ کنه پوهیږئ د کوم انحصار چې په حقیقت باندې کېږي د کوم انحصار چې په حقیقت باندې کېږي چې په هغه سیس په کوم مکان کې چې هغه سیس مطلب دا څه دی ګوره چې هغه سیس په کوم مکان کې په کوم اړه حرکت کوي په هغه ځای کې د زمان او مکان انفرادي حیثیت ختم شي او مکان او زمان تشکیل کړي شي هلته به دا دواړه راځي څه کېږي دغه شان د مکان زمان د نظریې یقیني طور ته معلومیږي چې زمان هم د مکان په شان حادث دی یو وخت چې دا نو او یو وخت به راشي چې دا دواړه به فنا شي دا چې دا نو دا چا پیدا کړي دي په خپله سټیفن هاکینګ وایي چې د زمان او د مکان ټایم او د سپیس ابتدا د بیگ بینګ نه شوې ده نو د ابتدا چې کېږي د لپاره څه شی پکار دی ابتدا کوونکی ورته پکار دی که نه دی د لپاره یو شي چې ثبوت راځي په څه سره راځي ثبوت د یو شي چې ثابتېږي په څه سره ثابتېږي علل اربعه نه غواړي دا به ورته وایي څه به وایي
ثبوت د یو شي په سر راځي په هر یو شي کې له اربعه پکار دی. دا قلم د ماجب کې دا له اربعه لري. څه مطلب؟ د لپاره فاعل پکار دی، د لپاره شکل صورت پکار دی، د لپاره مټیریل پکار دی. د څلورم تاسو وایي صاحب سي علت ای پکار دی. مقصد معلوم دی یار ته په دمانه لیکل کې. اوس دا زمان او مکان تشکیل شو د لپاره علتونه له اربعه خاطر پیدا کړي چې دا څوک بچا کړل دي. خود به خود کېږي هیڅ چیز خود به خود چیز نه شو. هیڅ آهن خنجر ته غیر شو، هیڅ الوای نشو استاد تا غلام شکر رضی نشو وای مولوی نشو هرگز مولا یوم تا غلام شمس تبریز. یو الوای چې جوړیږي دا بس کې شاګردي وکړي. یو اوس پر نه چې ته چاړه جوړې دنه بس کې لوار به دنه اوس پر ته اتوماتیکلی چاړه جوړ شي. نو دا ټول کائنات څنګه وجود ته راځي؟ دا د عقل خواندان دا خبره نه کوي. دا خبره څوک کوي؟ دا هغه ملحدان کوي چې د خپل عقل نه کار نه اخلي دوستانو. د جهالت په تیارو کې پراته دي دوستانو. د زمان او مکان د اضافي کېدلو تصور په شلمه صدۍ عیسوي کې د آینسټاین په کال 1905 کې پیش کړی و. د زمان او د مکان د اضافي کېدلو تصور دا په شلمه صدۍ کې آینسټاین په 1905 کې 1915 کې پیش کړو. آینسټاین دا نظریه پیش کړه چې وخت او فاصله دواړه تغیر پذیر دي او دا واضح کړه چې د زمان او د مکان دایم یعنی مطلق کوم حیثیت نشته بلکې دا دواړه محض د اضافي حیثیت مطابق زموږ په ادراک کې راځي. هغه دا ثابت کړل چې ماده میټر توانایي انرژي او کشش ګریویټیشن زمان ټایم او مکان سپیس راوړل په دې ټولو کې یو خاص ربط او نسبت موجود دی. د دې نسبت په بنا باندې هغه تشریح سره ممکن ده. کچرته موږ په دې دوه کې د یو په دې دوی کې د یو بل جدا کولو کوشش کوو نتایج به اکثر تبدیل کیږي. شابه کله چې موږ د وخت او یا د فاصلې پیمایش کوو د اضافي حیثیت سره یې کوو گویا د کائنات په مختلف مقاماتو کې وخت او فاصله د دوانو په پیمایش کې کمې زیاتې ممکن دی او مکان د بدلیدلو سره د زمان په تګ او د رفتار کې کمې او زیاتې دا وایي که نه آینسټاین بابا سوی وایي د مکان د بدلیدو سره د زمان په تګ او رفتار کې کمې او زیاتې هم ممکن دی. آینسټاین دا نظریه هم ثابته کړې ده چې د مادي جسم دپاره د روشنۍ د رڼا رفتار حاصلول ناممکن دی. مادي جسم هلکه رڼا څونه رفتار کوي؟ رڼا څونه رفتار کوي؟ اول ورځ مې ورته ویل ولې سبق نه یادوي؟ باندې چې تا خو دا موضوع پوهه ده ته ولې نه یادوي؟ رڼا رفتار څونه دی؟ 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड. सो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड دا 1,86,000 میل جوړیږي. د دې رفتار آینسټاین بابا وایي مادي جسم ته د رڼا رفتار حاصلول ناممکن دي. یو جسم چې کله په دوه مختلفو رفتارونو حرکت کوي نو د هغه حجم او کمیت هم د هغه د تناسب سره غټوالی کموالی راځي. د رڼا رفتار عدم حصول دی. هیڅ مادي جسم رڼا رفتار نشي او دا معجزه ده چې پیغمبر علیه السلام څه کړی د رڼا رفتار نه هم تیز تللی معراج ته تللی او معراج شوی او بیا راغلی دی. الحمدلله دا ساینسدانان به ډېرې غټې خبرې ثابتوي. ما دوی ته ویلې بل ورځ تاسو زما رب نه منئ. زما رب هغه ذات دی چې ټایټانیک کې دلته ډوب کړی تاسو یې راوباسئ. نیوټن او آینسټاین هم ځان سره کوي. 1912 کې ټایټانیک جهاز دوی جوړ کړو. دوی نعوذ بالله د خدای دعا وکړو څوک نشته چې دا ډوب کړي. څه نشي؟ څوک نشته چې دا په دې سمندر کې ډوب کړي. په پیله سفر کې خدای پاک ډوب په منځ یې ولله 2 کور لاندې یو سمندر کې پروت دی. دا ټول د آینسټاین او دا نیوټن دا بیبا او تیارې د ورپسې بولي سره د ټپکونو د ورشي دا ټول ساینسدانان دا ته ملبه دي روباسي. زما رب هغه ذات دی. ابراهیم علیه السلام څه ویلي نمرود ته؟ فإن الله یأتي بالشمس من المشرق. که ته ځان ته خدای وایې نو راو زما رب هغه ذات دی چې نور څه کوي د مشرق نه راخځي. ته څه وکړه؟ موږ هم دوی ته دا وایو زما رب هغه ذات دی چې تا ته ټایټانیک ډوب کړی دی او لاړ شي هغه ټایټانیک ملبه به راوباسي. صحیح دوستانو موږ وایو چې د رڼا رفتار د دې عدم اصول دی. دا څوک نشي حاصلولی. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د رڼا رفتار نه هم تیستلی او معراج یې کړی سره. او دا اوس دوستانو د ده تعلق د څه سره تعلق ساتي؟ آباد طبیعت سره. څه سره؟ آباد طبیعت سره تعلق ساتي. دوستانو د معجزې ثبوت وروسته په خپله روان دی چې د معجزاتو دپاره او د کراماتو دپاره څه دي؟ خپل دلایل دي. خو کرامات او معجزات دا د چا په اختیار کې دي؟ دا د ولي په اختیار کې نه دي. ښه لکه زموږ رفتار رڼا رفتار عدم حصول دی. څوک یې نشي حاصلولی. شابه
نظریه د اضافت نه دا نتیجه حاصلېږي د کوم محرک جسم چې ډېر اهم سبق دی دوستانو په دې لږ ځان پوهېږي دا په یو ځل نه پوهېږي دا څو پېر ځان ته راواړوئ ځینې کښېني ورته دا د ساینس موضوع سره تعلق ساتي دی به ځان پوهوي شابه د نظریه د اضافت نظریه د اضافت نه دا نتیجه حاصلېږي د کوم متحرک جسم چې انتهایی تیز رفتارۍ سره سفر کوي د هغه جسم د اوږدوالي سیمه کې کموالی راځي چنانچه د رڼا د 10% رفتار سره د هغه په جسم کې کمیت کې د هغه جسم د عام کمیت نه 0.5% کې اضافه والی راځي او د رڼا د روشنۍ د رڼا رفتار چې کله 90% د انسان سفر وکړي نو جسم کې دوه چنده کېږي دوستانو د څه کېږي د جسم دا کمیت دوه چنده کېږي او د حجم په نسبت پاتې شي شابه د هغه حجم په نسبت پاتې شي د کوم جسم رفتار چې د رڼا رفتار ته قریب ورسیږي نو د هغه جسم په کمیت کې په تیزۍ سره اضافه والی راځي د کوم په وجه چې رفتار د مزید اضافې لپاره د توانایي ضرورت پیدا کېږي د دې اصل سبب دا دی چې د کوم څیز په خپل حرکت ته کوم توانایي میلاویږي هغه توانایي د هغه څیز په کمیت کې جمع کېږي د هغې په سبب د هغه څیز په رفتار کې اضافه والی مشکل کېږي مثال دوستانو مثال ورکړی دی یو راکټ دی چې دا دوستانو 1,50,000 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره فی سیکنډ 90% د روشنایي رفتار سره 10 کاله سفر وکړو نو په هغې کې چې یو راکټ لانچر دی یو سپیس دی هغه ته جوړ کړو یو جهاز دی جوړ کړو چې دا په یو سیکنډ کې څونه رفتار کوي 1,67,000 کیلومتر فی سیکنډ رفتار کوي دوستانو او د یو انسان ناست دی او د 10 کاله سفر وکړو دوستانو نو د هغه په عمر کې به عبارت دی د هغه په عمر کې به د وخت د نسب رفتار مطابق یعنی محض 15 کاله اضافه شوي 10 کاله خو د سفر وکړو خو د باندې بسو عمر کې 15 کاله اضافه شوي دوستانو او کوم انسان چې د هغه خلایي جهاز د عمر والی په ځمکه باندې عمر والا په ځمکه باندې وي د هغه په عمر کې به 10 کاله اضافه شوي وي کوم انسان چې په راکټ کې موجود دی د هغه د خپل همزولیوالي نه 15 کاله څه شي وروسته پاتې شي د دې وجه دا چې انسان په جسم کې بحیر العقول رفتار سره د انسان د زړه درکن او فشار خون بلکې د انسان په نظام انحزام او د تنفس کې به هم سوال راشي دا وایي ستا په جسم کې به اتوماتیکلی دا خصوصیت پیدا شي ستا د جسم دا رفتار چې دی د زړه درکن دا به سلو شي د فشار خون دا رفتار د وینې به د سس شي انحزام د معدې تنفس د هر څه به دې کې به سوال راځي د کوم د دا نتیجه لازميږي دوستانو چې د انسان په عمر کې به زیاتوالی رفتار کم شي او کله چې انسان د رڼا د 90% رفتار حاصلولو سره چې څنګه د وخت رڼا رفتار پاتې کېږي د جسم حجم هم راغونډ شي کچرته کوم مادي جسم د دینه هم زیات رفتار حاصل کړي نو د هغې په حجم او په هغې باندې د تېرېدونکي وخت په رفتار کې به هم د هغې په تناسب سره کموالی راځي د دې نظریې د ټولو نه دلچسپ او قابل غور نقطه دا د بالفرض محال که کوم مادي جسم د رڼا 100% رفتار حاصل کړي داسې راکټ د نیوټن هم دا ویلي و چې زه به مرګ نظر خلاصوم خو زه د وخت د رفتار نه به ځان وباسم څنګه د وخت د رفتار نه والله دله چیلنج درکړی بلهدانو یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان الله سوي انسانانو پیریانو ما نه منئ اوسئ زما د کائنات اوسئ زما د وخت د رفتار دا ملحدان دي سار شي او ماقام شي په دوی دا دي تکړه شي ایو ما ته ویل موږ په مریخ ته ولزو ما مریخ ته فضا ته تللو څونه ټکټ دی $10,00,000 $10,00,000 ما تاسو یورپ کې پردیس کې لمبوي دا لپاره د کاغذونو لپاره تاسو اسلام پر او د خزه لپاره اسلام دا په نظریه د ټول نه دلچسپ او قابل غور نقطه دا د بالفرض محال کوم مادي جسم د رڼا 100% رفتار حاصل کړي نو په جسم کې به د وخت د رفتار لا محدود شي او د هغه جسم په کمیت کې ډېر زیاتوالی راشي او د هغه جسم به راغونډ شي صفر بشي گویا جسم په پناه شي دا هغه میزان دی د کوم په بنیاد چې آینشټاین دې نتیجې ته ورسېدو چې هیڅ مادي جسم هم د رڼا رفتار نشي حاصلولی صرف رڼا او لمر لهرونه د کوم چې حقیقي کمیت نه وي هغه محیر العقول رفتار سره سفر کولی شي نظریه د اضافت کې د مطلق وخت وجود نه دی موجود بلکې د هغه په ځای د هر څیز او د فرد خپل اضافي وخت د کوم پیمایش انحصار چې په دې باندې وي
چې هغه سیز به عزیز په کوم مقام کې دی او کوم رفتار سره حرکت کوي. د نظریه د اضافیت او وضاحت بلک آسان الفاظو کې تاسو ته وګورئ چې پوه شئ. او وزر شابه د نظریه اضافت وضاحت په آسان الفاظو کې د نظریه اضافت وضاحت دا دی چې د دې نظریه درې مظاهرې دي. درې مظاهرې دي. اول نمبر د وخت ډایلیشن، مطلب د وخت لچک دوستانو. او دویم د ماس زیاتېدل. شابه. او دریم د فاصلو راغونډېدل او کمیدل. د 20مې صدۍ پورې د اکثر ساینسدانانو دا نظریه ده چې ماده نشي پیدا کولی او نه یې ختمولی شي، البته ماده په شکل کې تبدیلي راوستلی. 20مې صدۍ پورې اکثر ساینسدانان دا نظریه وه چې ماده نشي پیدا کولی نه یې ختمولی شي، البته د مادې په شکل کې تبدیلي راوستلی کېږي، کوم ته چې قانون بقای ماده وایي دوستانو. خو دا خبره خپله ساینسدانان په دې کې اختلاف دی. چېرې په خپله باندې یوال نو حراري د یو کتاب لیکلی دی، بند د بشرده کې لیکلي 4 شی نه ده بیگ بینګ نه وروسته پیدا شوي. څه زمان، مکان، ماده او توانایي. دې کې په خپله دوی کې اختلاف دی دوستانو. دوی وایي ماده خپل شکل کې تبدیلولی شي، ماده به ته تبدیله کړي، د اوبو نه به برف واوره جوړه کړي او یا به بخارات جوړ شي. لیکن په کال 1905 کې آینسټاین نظریه د اضافت پیش کړه چې د دې نه مخکې نظریه باطله وګرځېده. هغه مخکې باطله وه. دا اوس یوه نظریه ده، سره عقیده نه ده. څه نه ده په نظریه خو کلک رد کوئ. څه کوئ چې دې نه ته څوک عقیده ثابتوي؟ په خپله په ده کې تضاد دی. ساینس کې خپله تضاد دی. ساینس د څو کالو بچی دی؟ 5 کالو. دا د 5 کالو ماشوم دی، د دې په خوله به خپله عقیده نه پرېږدئ. دی به تا ته وایي اسمانونه کم دي، ته به ورته وایې دا خو 5 کالو بچی له کم ځای کې انکار کړی. د ساینس موضوع څه شی ده؟ ساینس موضوع څه ده؟ نظام. ساینس موضوع څه ده؟ نظام دی. ساینس موضوع څه ده؟ بل ورځ ما څه ویلي؟ ساینس موضوع څه ده؟ تاسو سره کتاب کې تاسو ما درته نه ویل ساینس موضوع د مخلوقاتو دریافت کول. بڑا عجیبه خلک دا غاړې وړې کوي. د مخلوقاتو دریافت کول نه دي. اولې ورسره هیبل ټیلیسکوپ بره فضا ته لېږلی و. اوس جیمز ویب ته صرف تا ته مخلوقات معلوموي چې دلته دا سیاره ده او دلته دا سیاره ده او دلته دا کې. د ساینس موضوع څه شی ده؟ د مخلوقاتو دریافت کول که د خالق دریافت کول دي. دلته خو ساینس د مادې نه بحث کوي او د مذهب عقیده سره د مذهب سره بحث کوي. هغه غیر مادي امور نه بحث کوي. قربان هم شم دا خبرې به یاد ساتئ. ته چې ګوره دا زده کوئ، ګوره دا تاسو ته په هر ځای کې په کار راځي، خو دا په یو ورځ نه زده کېږي، په دې مخه پکې کوئ، سمه رګېږي. بار ځان سره اړوئ. دا سوال در باندې وشو، ځان ته زر ولیکه په کتاب باندې. خو تاسو سره کتابونه به ضرور نشته. دا ستاسو مشکل جوړ شوی دی. د دې نظریې په بنیاد آینسټاین د رڼا رفتار معلوم کړو چې د رڼا رفتار 3 لک کیلومتر فی سیکنډ دی. یو مادي جسم هم د رڼا د رفتار نه زیات رفتار نشي کولی. دویم نمبر د کوم جسم په توانایي چې اضافه والی همیشه د هغې په کمیت یعنی په ماس د اضافي سبب جوړیږي. مثال د رفتار کوونکي موټر کار کمیت یعنی ماس د ولاړ موټر نه زیات. د ده دغه چې وي دغه چې رفتار کوي که نه، موټر چې رفتار کوي د ده ماس څه شی کېږي؟ د ده رفتار زیات وي دوستانو د کوم نه چې کوم موټر ولاړ وي. دریم نمبر تیز رفتارۍ سره سفر کوونکي متحرک جسم په اوږدوالي کې کمی راځي. هغه سمت طرف ته کوم طرف ته چې هغه حرکت کوي هېڅوک هم نشي معلومولی چې وخت څه څیز دی. څوک هم نشي معلومولی چې دا وخت څه شی دی دوستانو. لیکن د وخت یا د زمانې د اهمیت نه څوک انکار هم نشي کولی. څه نشي کولی؟ انکار ته نشي کولی. زر شوه د هغه وخت په مدد سره د څیزونو اندازه کېږي، لیکن د وخت د رست ماهیت تر اوسه پورې چا نه پیژندلی. آینسټاین نظریه د اضافیت په باره کې ویل کېږي چې هغه باندې د تیز رفتارۍ اثر غیر معمولي وي. هر انسان د وخت متعلق یو حده پورې خپل معیار لري. د هغه نقطې نظر سره وګورئ. چاته به د سست نسبت کېږي او چاته د تیز. هر دویم انسان کوم چې د بل انسان نه مختلف رفتار سره حرکت کوي، د هغه بل انسان نه مختلف سوچ وي. آینسټاین نظریه د اضافیت حل کولو طریقه ده. ام نه مراد ماس دی. ام د یو بل سره دا پلس هم معنا کوي. ګورو ته ام نه مراد ماس دی او د ای نه مراد ډاګ دی، توانایي دې ته وچوي، او د سی نه مراد د رفتار د سکند وي. ماس د تباهۍ نه پیدا شوې توانایي
چې د ریاضي مساوات MC2 او دا مساوي کېږي C سره E سره راځي دوستانو مطابق راځي. که چېرته د کمیت ماس به د ګرامونو کې واخلي او توانایي E کې د رڼا لکه 3 لک C 3 لکه کیلومتره فی سکنډ واخلي نو د مادي د مادي د فنا کېدلو نه چې کومه توانایي حاصلېږي دوستانو د هغې مقدار به ډېر زیات وي. که چېرته ستا د کور د بجلۍ ګوره دوستانو ستا د کور د بجلۍ 20 یونټه خرچ وي د هغې توانایي ستا د 100,000 کروڑ دوستانو دا بالکل کتلی دی دوستانو. که چېرته ستا د کور د بجلۍ بل 100 یونټه خرچه وي نو هغه توانایي به ستا د 100,000 کلونو پورې کافي شي. په ایټم بم کې هم داسې وي چې هغې توانایي رفتار دی څه کوي دوستانو. ایټم بم څه شی وي؟ ایټم بم کې څه تورې نشته چې په خلکو کې ورمنډي. په ایټم بم کې څه په ایټم بم کې همدغه خبرې دوستانو چې د دې مادي رفتار ته څه وکړي زیاتوالی ورکړي څه وشي د مادي په دې رفتار کې نو دا چې کله راخوشېږي در باندې یکدم په فضا کې 4000 سینټیګریډ ته ورسېږي څه کېږي څو 4,000 سینټیګریډ نو 4,000 په 50 کې موږ څه کوو اوف کوو په 80 کې څه کېږي اور اخیستلی کېږي او بیا چې 4000 هر څه به څه شي یو ویره به شي څه به شي نو دا دې کې دې شیزونو کې نن سبا وکړه خو د ساینس زمانه ده ځکه دوی دې مادې له دونه رفتار ورکړی څه کړی دی مادې له رفتار ورکړی او په دې کې بس یو بلا شي بس فضا باندې څه شي بس په فضا کې یو چپه خوره شي او بس څه شي سینټیګریډ 1000 4,000 ته 5,000 ته ورسېږي 4,000 5,000 شو په ټیک لاندې 2 منټه لاندې چې دا تپش راغی دا چپه هر څه بس شي ویلي بشي څه بشي بس په خبر په پولیس په پکړه هلکه دا ټول په کندرات به دې نه بس کوم چې زیر زمينه کوم چې تاخانه لري او پورن والا کې دې چې بچ هغه کچره دې ګټه او تر دې پور دی چې 72 غنټو پورې کډوي راوته هغه مات ګډ بوي سبوي اتابکاری بوي هغه کم جراثیم چې په دې کائنات په دې فضا کې خورشي دي هغه د وجه بداسي په دې کې به مختلف امراض وارث به دوی مرګ واړي خدای اوس ما مړ نو دې وجه نه ځکه دا ایټم بم نه وای دا دوه نه دې کې موږ سره جرات ته بس پروا نشته واخر داوانه جرات ته تل غواړي کنه غواړي